لکه سو د جوړیږي یینا او د سګي دویم سره د نیت مضبوط دی نیت څه مضبوط دی نو چې هغه شرم خووي ني جاړه دی کو اشر مختصوي جاړه وي سپېویني په ګټه مړه راځي نشته ګټه د زړه مضبوط دی یعنی مطلب دا دی چې د کم سړی نیت کمزورې وي نو هغه ته د وهمي سيزونو نه یقینیات جوړیږي د خیالي سيزونو نه د یقینیات شي او چې د چا نیت مضبوط دی نو هغه ته یقینیات وهمي شي یقیني مصیبتونه هغه ته څه شي وهمي شي خیالي شي دا د نیت برکت دی هغه یې فرمایل وې طالب العلم وې زوم دا علم طالبیم قران ته کې ناستم او تم قران ته کې ناستې آدم اوکا چې زما کټ پر دې درسګان اوچتي مرم به قران مخه ته ومر د دې مخه ته د دې نه مخه زما مقصد ته چې سر راځي زه چې کومنن هغه نشي صاحب هغه ته زه توجه نکوم سر راځي زه ته توجه نکوم وې ته ګوره چې الله دې مدد کوي کنه کوي او کته چې ولګه کما په سې د کو نه ټلیفون کو نو بیا به څه چلی اکا دې وېک کنه هغه راغ بدرورو بیا درز روان شوه اسه به زړه کې ټلیفون را راغلی او بل ورځ به بستر کې رکشې خاله بدلې غرب روان شوه اعظموګه چې زما اراده دا قران وایل قران د کول چې سود نه ختم شوه تراخه پوری چې کمندنو زید چته نظم زما مرګ به بری درځګه کی که بیمار شم چته نظم خال درد کې بیمار شوم انو شیخ سے ما د نصیحتونه کول لکه چې دې لاړ دي کنه په زما چې لې چې ته نظم لکه خبره راته ګولې ما د دې خپکیږي ما یو له مزه درس راغلی مې څه مطلب ما ته ما ته نصیحتونه کوي چې دې لاړ دي مې څه سمانه په دې اخر علا دم واچوا ما ډېر سخت برباد کړم کنه مې درد باندې شو خطبه غوړې رښتیا وای مې صحیح رښتیا بوم چې یو ځلې دم واچو وېسم شو مې خوشوي نه دي کنه بیا دې دم واچو وېسم شو مې خوشوي نه دي کنه چې بدریم ځلې دم واچو وېسم شو مې نه دي خوشوي مې سم دې زړه دې اخلاص خبره ده چې بیماری راشي سراشي الله دې رکاوټونه نه راولي زمونږ ازمونه کمزوري دي زمونږ اراده کمزوري دي دا صاحب د هدایت جو داغه واقع کابلګرام شیخ ابراهیم الله ذکر کولا چې د سبق وی نو د بس خاتون راتل ورکلینا نو د جمع کولي نو چې سبق ختم شو خاتون راواغسته چې وګورم چې دې کې څه لیکلي دي دا خاتون یو راواغسته یو کې لیکلي چې تر دې سخت نه جوړه دی راشه بل خط کې لیکلي چې ترانه له خطر دې مړ شو بل کې لیکلي نکه دې نه جوړه دی بل کې لیکلي مور دې نه جوړه ده بل کې لیکلي چې مړ شو دا ټول خبرې به کې راغلي دا خاتون په هغه وخت نو کتلی دوی شکر دې الحمدلله چې ما په هغه وخت خاتون نو کتلی کې زبر د مقصد نه پاتې شوم او زما مقصد وشو اوس په لار شم د دې بیماری ما خکول نه شو او د دې ژوند ما ډیر اول نه شو زما چې کمندنو علم پاتې کېدو مضبوط اعظم هغه سره الله رب العزت مددونه راځي نو استحکام د نیت کلا کول چې کمندنو د نیت ضروری دي قران کریم کې وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا محنت ہوگا جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا شیخ قرآن رحم الله تعالی درس کې یو طالب راغی درس کې شریک وو نو دواره دې تیر شوي شیخ قرآن رحم الله تعالی ته وی زما پلار نه جوړه دی ما پسې د کلی نه سوال جواب شوی دی چې د مرګ دی نو که ستاسو اجازه دي زه به لاړ شم شیخ قرآن رحم الله تعالی ورته وی
الله به خکی ته دعا وکا او درس مبریدا او که په خپل جوړ زینو زده د سنوامه او خزده دوام مشوره مې ددار درس مبریدا هغه طالب ویلاړو هغه لاړ شیخ قرآن رحم الله تعالی بیا هغه طرف ته چې بیان لتلو هغه طالب ویلو شیخ قرآن رحم الله تعالی او ته پلان دې څنګه اوس هغه سره کاته کو بیجی پلان مې نو نه جوړ د کلی مولان را پسې شیو او راتوي چې شابه راوزره دغه ځای نه دغه مدرسې نه راوزه دوی دروغ را لږ کړو چې پلان دې د مرګ دی ما پسې سوال جواب کړو نو زما پلان نو نه جوړ چې لړم هغه ټیک ټاک او برابر او پلان مې خبرو چې تول را لې ما پسې دې سوال جواب کړو چې پلان دې مړي نو دا کله شیطانی حرکاتی موبایل کیومی اوس دا موبایل له مصیبت ته چې معمولی غونډه کې د کور د چا سر خوږیږي دا ته وایي سر مې مات شو ا دې بیبي طبيعت خونو مونږ ډاکټر لبوتلا او دا شان دي دا کور کې دا بیماری زی راځي لگا خدا پریشانه دل د جوړی شي په کار دی کور والا چې طالب علم د زنو خبرو نه خبر نه کی او بیا طالب لوم نه دی بګار چې بار ټاک درس ختمي ټلیفون ها خیر نو سبق خړی دي تاسو کله دا ځان له کار کتلې نار سره چې ګمنو ځان خبرې مصیبت جوړ کړي د ځنې طالب د ځان نه واجب جوړ کړي واجب پیژنې چې لکه زمانه بغیر په کور کې هیڅ نه کیږي الګا ته ممکن شي یستوي وجوده و عدمه پتا نه دنیا روانه نه ودا کته مړ شوم د کور به دغه شانتي هیڅ شي نه کیږي ته ممکن واجب ممکن نشته واجب یو الله دی موږ دا خیال کې دا کور موږ راټینګ کړل دا پلان کې ځای موږ راټینګ کړل دا څه خبره دا ټول کارونه خدای چلے نو استحکام د نیت هغه چې کوم نه ضروری دي په نیت کې څلورمه خبره هغه دا تعلی د نیت او چتاول د نیت او چتاول طرفو د نیت غټ نیت کول قران کریم کې وایي ان الله والى السماء كيف رفعت الى السماء كيف رفعت دا اسمان غوندې اعظم ولرا اوچت لوی اراده ولرا نبی علیہ السلام فرمای ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها دا الله لوی کارونه خوخي لوی اعظم ولرا چې زبر الله رب العزت دین اغاز د کومه او د الله رب العزت په دین بازو خلق ترسوم او سالم دنیا ته بازو الله دین رسول د الله رب العزت دین بازو سالم دنیا ته رسول نبی علیہ السلام بارک حسن رضی اللہ تعالی عنہ وی له امام لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدار له امام لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدار د نبی علیہ السلام لوی اراده وی او ټولو نو وړه اراده داوا چې سالم انسانیت ته دین رسول وهمته الصغرى اجل من الدهر وړو کې اعظم وړو کې اراده هغه داوا چې د ټول زمانه نه غټاو نو مضبوط او لوی اعظم کول اراده جن کے پختہ ہو یقین جن کا خدا پر ہو طلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے دیکھے آخر کی نیت کی اوا خبرہ اغدا مغاتبہ د نفس د اصلاح لپاره کله نیت کې څه غلطي وشي یا څه کوتاهی راشي نو ځان له لږه سزا ورکوه مغاتبه او آخر کې استغفار
معاتبه کوا دا ولنیو ادبو چاغه نیتو دویم ادب دې تسلسل یعنی په نیک عمل کې خاص کر په علم کې تسلسل ضروری دی شیخ الحدیث ابراهیم الله تعالی فرمایل ویزن طالب جمعه خان او اختر خانی هغه فرمایل وې زماله مخه ته جمعه خان دی او اختر خان دی نه کینی چې نه نیو سبانی پیدا سے کسان مماته مخه ته عبارت نه وي یو طالب العلم عذر دواجنا یو هفته چې د عذر باندې تلو موږ یې کده ته پته نه لګي هغه طالب پر ترمذی عبارت وی همغه چې ګمندنو عبارت تقسیم کړو موږ بس لکه شیخ الحدیث سے پوه نشي موږ داغه په شان بل طالبو هغه لمغه عبارت ورکړو دا غل کو عذر ولګا هغه وخت هم د افغانانو مسله راوتلی و نو هغه غریب ته مسله و نو هغه چې باچا چې څنګه راغی هفته پس باچا سے به وای ترمذی عبارت چغال څنګه شروع کوي غلشه وته دافته چته وي چې وسره علی بسم الله الرحمن الرحیم کله پارام مته وای عبارت وای ما زر عبارت شروع کو سبق ختم شو غالق ما ته اوس پس چل کیږي مہاراج خدای په خیر کې لړلو باچا سره تماوي مېجی دې الک وزرو او ته تاسو طویل نو باچا سره نه خو چا چټیم نه شو غوښتل برابر او غو دنیا منله او دې دنیا سره سکارو چې وایو ته وی کینه پرم چټی موټی وانه داغه کتاب کې نه ورکول چې چاله ناغانو ما دې دا وزرو خبره نو جوړه را جوړه کړه پرې خود بیا دا ترخان دي جمعه خان دي طالبان نیوی دا د تماشې لري مدخل کې ابن الحاج لیکلی دي چې کم طالب یو ورځ چھٹی وکړه یو میاش د دب باندې یو هفته سپیرتوبي یو هفته بس سپیرتوبي او چې دوه ورځې چھٹی وکړه په دب یو میاش سپیرتوبي یو میاش په سپیرتوبي او چې درې ورځې کم طالب چھٹی وکړه ویلا خیر فيه په دې کې اړو خیر نشته په کال کې وزن دې چکر لراځي تاسو په کې چې لکه استادان شته او مدرسه په ځای دا خیر خیریت ته او بس بیا به لاړ شروع را بیا به ول سره دې پنځل سره دې نه بیا به را چکر شي چې مدرسه خو چاوړې نه لګا راشي تماشا ما شو کی موږ ته هم خیر علي وایو موږ ته راځي رالي چکر مکرو لګي زموږ وایو نه کمی خو به جوړ شي کنه دا لوی مصیبتي غیر حاضری لوی نقصان نه زمونږه مفتی صاحب 400 وی منتظر له حلالي وی د غیر حاضر خپل سپیرتوب دی ولو کان جمعه د غیر حاضر خپل سپیرتوب دی اگر که جمعه ولې ورپسې د خالد رضی سړي طبيعت سبق ته نه کیږي خوان ولا نور کی نو غیر حاضری چې کمونو خوشی نه دی وصل خوشی دی نبی علیہ السلام فرمایي خیر العمل ما قل ودیم علیه کابلګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل وی د امام مالک مذهب دی هر یو اندام بل اندام پس جوخ وینځل فرض دی پاودس کې ولا فرض ده وی بیا تحیت الوضو ته زنو چې ګمندنو واجب ویلی دي تحیت المسجد ته ځنه واجب ویلی دي دا د تسلسل لپاره چې نیکو اعمالو کې سره شي تسلسل راشي او دسو کا بیا تحیت الوضو کا بیا تحیت المسجد کا بیا سنتو کا بیا چې کمنو فرضو کا بیا ذکر اسکارو کا بیا دعاو کا چې ستاد نیکو اعمال یو زنجیر برابر شي تسلسل چې کمنو زبردست شي نو سبق کې تسلسل وکړ دی خیر العمل ما قل ودیم علیه بهتر عمل هغه چې کمنو هغه دی چې هغه قل ودیم علیه درې مادب دا علم د بار ارکان دي سړی چې سبق زده کوي داغه د بار ارکان دي یو د علم دویم د متعلم
دریم دے معلم، څلورم دے مرکز د علم، او پنځم د اعلی د علم. د دې درو واړو خپل خپل آداب دي. د علم آداب دا دی چې علم نوم دی معرفت النفس ما لها و ما علیها، معرفت النفس ما لها و ما علیها، یعنی علم د نور نوم دی. منگه وضاحت کړو علم را برتنزنی ماری بود، علم را برجازنی یاره بود. که علم د غوږ طرح دو او علم د جبه طرح دو نو دا تباہی د ظاهر دی. او چې علم قلبیو لگایو اثر د صحابی کی راغلی دی العلم و علمانی، علم فی القلب و علم علی اللسان. علم دو قسمه دی، یو علم القلب دی او بل علم علی اللسان دی. چې کوم علم زړه اثر وکړو او بزړه کې انقلاب راوست، هغه حال پیدا کو، حال پیدا کو. علم نوم د کیفیات دی، نوم د څه دی؟ د کیفیات دی، د هيئات قلبیو نوم دی. چې زړه تا وردان نشو او زړه کې نورانیت پیدا کو، دا علم دی. آغا بستا د بار دلیل وی. و علم علی اللسان، او بل علم په جبه دی. و حجت الله علی ابن آدم، آغا حجت الله دی په بنی آدم باندې. الله به تو دا درتلو عمل نه نکو، دا درتلو عمل نه نکو، دا درتلو عمل نه نکو. آغا حجت الله علی ابن آدم په بنی آدم باندې هغه د کمندونو دلیل دی. مهنت پکار دی په دې باندې ډیر زیات چې زمونږ علم هغه قلبي هيئت شي. دا مستقل مهنت سره کیږي، مستقل خواره سره کیږي. لکه زه تاسو کوم صبر څه ته وایي؟ د صبر څو قسمونه دي. قرآن مجید کې صبر باندې امر سوره راغلی دی. قرآن مجید کې د امر ثوابونه، د صبر ثوابونه سوري. قرآن مجید کې د بے صبرای 12 کې سره راغلي دي. دا ما ته یاد دي. او د جمعې پر اندې شغلدار بیانو کې یار صبر ستوي، صبر دی ته وي، صبر دوره قسمونه دي، صبرداري، صبرداري خراب هو الله سنو سره مو خرابار دی یار. برابر غروب خاطو با چې څنګه منځو شو د جمعات کمرې ته دلاړم، ور میزان پسې بند کو، موبایل مې راواغس، ډراما مې وکړه. نو صبر عن المعاصی چې بګه ما ویلو چې د ګناه نه ځان صبرول، او زه صبر، دا زما صبر دی چې د جمعات راوځم زما په پیزار باندې بل چا خبراله ما ته ویره مې من کې ولا کتا کا. دا صبر دی زما، دا صبر دی. ما ته وسړي کنځل وکړل، ما غلا شپک کنځل وکړل، ما ته وی خره، ما ته د خرجوی پلار ته بلوم خروي. دا صبر دی. دا د خلی صبر، دا زما خله مولا هوا، زما خله صابر ده، زما خله صابر نه دی. علم دا دی چې دا صبر زړه ته کوشي، دا صبر زړه ته کوشي. تقوا څه ته وایي؟ تقوا کیسے کہتے ہیں؟ تقوا کے اقسام کہتے ہیں کتنے ہیں؟ تقوا کے وجود کتنے ہیں؟ تقوا پر کیا وعدہ ہو گیا ہے. آیا تو نه دی غرب خیجی یار حضور اور تقریر وکړو چې بهر وتلم نه ګناه باندې اثر کوم، نه په حرام اثر کوم. دا تقوا چې زما زړه متقی شو، زړه ما زړه پرهیزګار شو. دا د خلی علم ځان لسی دی، دې وی علم علی اللسان، دا د جبه علم دی. دویم دی علم فی القلب، چې هغه علم هيئت شي. د علم ادب دا دی چې په خلی باندې اکتفا نه کوي، شروع کی خو به خود ته چانه د خلی نه، دا خو وایي خو لکه په دې به بس کوي، په دې و بس کوي نه. دا علم بزړه ته رسای، دا بزړه ته رسای چې دا علم حال شي. د دوستانو خبره د دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت، بل هو آیات بینات
فی صدور الذین اوتوا العلم، علم د خلینا وخت نه دی، علم د کتاب نه پاڼې نه وګونو ته نه دی، علم د سینې نه سینې ته دی، علم د سینې نه سینې ته دی. کم صاحب الحالو، کم چې سو صاحب الحال، چاته چې دا علم کیفیت شوی داغه په صحبت کې پاتې شه چې داغه د زړه نه ستا زړه ته کیفیت منتقل شي. ځکه مولانا رومي ویلی دي قال را بگذار مرد حال شو، قال را بگذار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. قال پریدا دانه چې پریدا مطلب په قال گزاره سکا پریدا مرد حال شو، لگ حال طلب دا سنگ با طلب کیگی پیش مرد کامل پامال شو، یو کامل سړی په خدمت کې پاتې شه. مولانا الیاس رحمه الله تعالی تبلیغی جماعت چې کوم بانی دي هغه یو ځای کې فرمایلی وی غلطی زمونږ د خلکو چې هغه وی چې دین د کتاب ناراضي او دین د بیان ناراضي، وی دین د صحبت ناراضي هغه مونږ پرې خوذل دي، وی دین د څه ناراضي صحبت ناراضي، دا بیانونو نه کیږي، دا چې کمندونو په کتابونو نه کیږي، دا وتا کی صرف طلب پیدا کی، طلب به پیدا کی، فکر به پیدا کی، د یو نیک سړی صحبت کې پاتې کېدل. ته تاسو کا چې حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی سلور کال د مولانا حسین علی میخ سراولی د سشي له سراولی د مولانا حسین علی سره سمې د سشي تالتا پروتو چې د ویل کم سبا کو چې دنو ویلې کم یو ټکی چې دنو ویلې او سلور کال د مولانا حسین علی سره پروت دي. ابراهیم ابن ادهم ولس کال خپل استاد له خشاک راوړل، ولس کال خپل استاد له خشاک راوړل چې ماته کیفیت ملو شي، بزما علم قال نشي حال شي. دې لپاره صحبت ضرورت دی، هغه صحبت مونږ ته میسر نه دی او چې میسر شي نو پاتې کیږي. دا لوی اهمه خبره ده، د نیکانو صحبت کې پاتې کېدل ضروری دي، د نیکانو خلقو په صحبت کې پاتې کېدل ضروری دي. دې سره علم پخېږي او دې سره علم حال کېږي، مقام ته رسي. بیا مقام او حال د صوفیا او اصطلاحګانې دي، خو به هر حال کیفیت ضروری دی. انما الاعمال بالنیات، نیت کیفیت قلبی دی، نیت کیفیت قلبی دی. علم عمل د هيئت عبارت دی، ولکن یناله التقوى منه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. صحابه تا سوي امیان نوی، امیان نبی علیہ السلام سے ویلی نحن امت امیت، دې څه مطلب؟ نحن امت امیت. شاه ولی الله رحمه الله تعالی ذکر کړی دي امی دې ته ویل کیږي چې داغه حال په قال مقدمي، چې داغه حال په قال شوی، یعنی هغه ته حال مخکې حاصل شوی، تعریفونه بیا وروسته یادې. صحابه کرامو د نبی علیہ السلام په صحبت کې ایمان کیفیت حاصل کړو، د ایمان حال حاصل کړو. که تعریف د ایمان تاسو کې، اقسام د ایمان تاسو کې، مذاهب په ایمان کې څومره دي، ان شاء الله ویل به جایز دي کې نه دي جایز، زیاتی کې که کمیږي، ټول خبره تاسو ته علم ست صحابه تر دې شي پته نه و. بے ادبی نه ده سره د دین غیب بارے کې سوئی اغمقهم علما. توحید کیا ہے، توحید کی قسمیں کتنی ہیں، توحید کے مقابل کیا چیز ہے، شرک کیا ہے، شرک کے اقسام کیا ہے. یار خدو قرون کدا صحابه ته پته و، هیڅ پته نه و. خود توحید دړې وی دړې کیفیت د توحید پاغه کې موجود وو. هغه د نبی علی السلام نه کیفیت مخکیات کړو، دا معلومات رستو یادول. دا موږ چې ست علم وایو دا معلومات دی پاسل کی، علم کیفیت تفیل کی. فتلک الحالة تنقسم الى التصور والتصدیق. سلم جلد اول نشته بگی، سلم مورب جانب کی نشتی،
سورب مبنی جانب کې کوم عرب جانب یا الله خیر وکي خدای پاک تصور جانب کې دي ناغه کې دي فتل کل حالت تنقسمو علم عبارت د حالت ادراکی نه دی حالت ادراکی کیفیت ته ویل کی کیفیت ته ویل کی نو دا علم ادب دا دی چې په دې ظاهری تعریفاتو په ظاهری معلوماتو اکتفا مکوا او علم حال کا پیش مرد کامل پامال شو اخلاق زکا اخلاق چې خلق اپزان کې راواله علم داري اپزان کې راواله امه امیه دا مطلب چې به کیفیت حاصلې معلومات سره دومره کار تعبیرات سره دومره کار نشته صحابه تعبیرات ولنو هغه د کیفیت والو د کیفیت والو وي او دا د علم آداب دا د تعلم چې ارکانو یو پکې وو علم یو پکې سو علم موږ سره گیم کیږي نو دنیاوی سيزونو ته علم ویل کیږي دنیاوی سيزونو ته هم سوې لکه سکول کاري ته علم وایي او په سکول باندې ومولي العلم فریضه علی کل مسلمین دا علم نه دی دوی منګه دوکشو نو صرف چې لاسته کال علم کو نو مونږ وایو مونږ علم کو دا د علم لار وا اوس دا سيزونه کیفیت کا دا کیفیت کا دا ځای تورسو اصل علم چې ګمندنو هغه وکا دویم هغه معلم د ارکانو د تعلم نه هغه متعلم نا معلم استاد دو استاد ادب و احترام کا دو استاد ادب و احترام کا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی انا من علمنی حرفا انا عبد من علمنی حرفا دا غچا غلام چې اورټه می دزدا کړه چې اورټه می دزدا کړه دا غلام انا عبد من علمني حرفا ان شاء اباني وان شاء عتقني فخرسي می کا آزادۍ می او کو غلام می پاتې کی غلام می پاتې کی عالمان ذکر گئی ويكون في يد الشيخ كالميت في يد الغسال دو استاد پلاس کې داسې شاه دو استاد پلاس کې داسې شاه لکه مړ د لمبون کې پلاس کې لمبون کې پلاس کې د شیخ او د استاد احترام وکړه ادب وکړه احترام وکړه قران کریم کې دی وبالوالدین احسانا پلار د وجنه روح د بارنه دنیا ته راغلو او د استاد په ذریعہ دا روح اعلی مقام ته رسي نو وای پلار چې دی والد جسمانی دی او استاد والد روحانی دی نو روحانی پلار داغه احترام وکا او هغه سره خصلوک وکا موسی علیہ السلام استاد شرط خېوه فاین تباتنی فلا تسألنی عن شیء حتی اودسلک منه ذکرا ورتاوی زما تابیداری وکای تپوس برانه نه گئے تابیداری وکای نو شاګرد له اتباع پکارو پکار دادا چې شاګرد اتباع وکړي د استاد خبره اومني اتباع وکړي ډېر تاسو استادان وي او هغه با تو وړو کې د مدرسې فرایستلې تاسو به سبا کړی تاسو سره به خوارای کړی چې په پنځمه شپږمه درجه تراله اوس هغه کما کل شنو پوي او چې بیا فارغ شوي هغه ستا شاګرد شو دا څومره بده خبره ده هغه تاسو سره احسان کړو
او تاسو استاد غلطه وو غلطه دی وو ته چې یو دین کار کوي نو داغه نه تاسو کوا تار دین کار نه څوک منع کوي خو نه منع کوي دی نه داغه په مشوره باندې یو کار کوا داغه په مشوره یې کوا الله رب العزت وکي برکت شي داغه احترام کوا خاص ولذا دا یو اهمه خبره ده اکثر دن سبا د طالب او د استاد تعلق اړشته نه دا څه کو بږي چې سالم کال کې د استاد سره تاسو ملاونه کی چې د مدرسه کې وو کنو بس سبق ته وخت دی و اداره غله او سبق وای د کالجانو هوندې کار دی نه د دې وجه نه طالبان نه کامیابی دي د استاد احترام او سره وفا وکړه دریم رکن هغه د متعلم دریم رکن متعلم دی متعلم لا پکار دی چې هغه ځان کې د قران کریم طالب العلم نه هغه ځان کې صحیح طریقې سره د قران نه د فائدې اخستلو چې کوم شرایط دي هغه ځان کې راوړي د متعلمین صفات قران کریم ذکر کړی چې متعلم له سبق کار دي متعلم له سبق کار دي یو سورۃ نور کې الله رب العزت وایي رجال الله تلهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار یو رجال الله تلهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله تجارت کاروبار دا به د علم نه غافل کینا یا خدا دې چې کاروبار شته نه د سره شته نه نو څه وشي کاروبار نشته یعنی هیڅ نه دارم هغه مې هیڅ نه دارم دستار نه دارم هغه مې پیچ نه دارم شیخ سعدی وی و یو لو پر غونتی ملاو انوي باچا وته وی چې جولای کې چې صدرتاو کما جولای کې چې صدرتاو کم پیسې مې سي در لړا کم هغه ورته وی چې جامه نه دارم دامن اس کجارم زما جامې نشته نو لمن د کم ځای نه راوړم جولای پر څه شي په طالب جان چې ده هغه هیڅ نه دارم وغه مې هیڅ نه دارم دستار نه دارم وغه مې پیچ نه دارم اس منشته پټکې منشته نو تاسو کما دا کاروبار شته نه یا کوي نو کاروبار په سکیږي نه بعد ضرورت مطابق لکې او د علم نه غافل کی د علم نه غافل کی ذم یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار د قیامت یا ربوی طالب د قیامت یا ربوی پکی خوف قیامت یا رب قیامت دریم سورۃ عباسہ کی صفاتونه ذکر کړی دي سورۃ عباسہ کی اما من جاءک یسعى وهو یخشى بل یو ځای کې درې ذکر کړی دي اما من جاءک طالب العلم برازی العلم یؤتا علم تبا خلق راضی علم چا په سکور ته نزي مطلب جا آگا علم پسې به سفر کای علم پسې به سفر کای دویم وهو یفا محنت پکای محنت پکای وحوزی الیک بجزع النخلا مریم ته وې شڼ ورکاوه عالمان ذکر کوي دا کجورش وچاوا شنا شوا میوه پکې نه وي پکې وشوي زر پخې شوي دا د عیسی علی السلام معجزه وا
د مریم بیبي کراماتو او سره دین وته وی شن والا ورکوا دا وتنو چخلوا د غبار نه ورردوي طالب العلم الله راوستي بستر در په سر کړه کیه نه ولي دار الله کو یو لक्षण ورکوا کته تکرار نه کای ته لیک نه کای او ته چې کمندونو خبره یادای نه د دې مطلب د علم تاجت نشته علم تاجت نشته یعنی دا ستا تکرار کول ستا لیک کول ستا کتاب قتل دلیل د خبره د چې علم ته محتاج ہے نور درکې به سوکو الله شن ولا لګ ورکا یا سا دا شن ورکول کدا نی دې مطلب دار چې زما علم ته ضرورت نو دا ستاره زړه طلب دی او هو یا سا مهنت بکای خواري بکای بیا چې د اسلاف خوارای وګورئ نو حیران نشئ ابو اکرم شیخ صاحب رحم الله فرمایل مسالې په ذکر دیدم او د تورې صالح شپوا لکه د جمی وګدش پوا او وای د سحر باندې را باندې وی د سحر باندې سره هغه مسله پیدا شو وی د ټول شپې ستړي به ختم شو دا به څه څه کوي تاسو ولې څه کوي دی کله بارني خو موږ سره مګرول وهو يسعى نو دا مهنت چې ګمنه ضروری دی خواري ضروری ده لکه تنویر رحم الله تعالی فرمایي چې طالب العلم مطالعه وکي په توجه باندې استاد تکینی او رستو تکرار وکي وې ځوان چې دا مهنت د لپاره بس دا مهنت د لپاره بس مطالعه په توجه او ریدل تکرار کول دا یفا مهنت ضروری دی سړی مهنت وکي دریم صفت وهو یخشا او د یریږي د الله نه په دغه خشیت د الله طالب العلم د الله نه یریږي د الله د نافرمانه نه بزان بچي زګه کابلګرام شیخ صاحب او شاپور شیخ صاحب رحم الله فرمایل وی معصیت چې ده نو دا د علم الټای دي معصیت علم الټای کول دي معصیت دا څه شی ده چې دې سره علم الټای کیږي هغه به فرمایل وی معصیت د شیطان سورې ده چې زمونږ دې زړه ته کړه ده دې زړه ته کړه ده چې دا ګناوونو سره چې مونږ کملم جمع کوو باطنه په بل غاړه وځي معصیت سره علم ضایع کیږي یخشا چې د الله رب العزت نه یریږي یاري بګی د الله نه دار طالب العلم او استاد سورۃ فاتحه کې طالب العلم د فارادری صفاتونو ذکر کړی دي ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم شاپور شیخ صاحب رحم الله فرمایل ودا د طالب او استاد کی دار طالب او استاد کی یو ایاک نعبد محنت کول دویم و ایاک نستعین عاجزی کول تواضع عاجزی کول ایاک نستعین درم اهدنا الصراط المستقیم اجتناب او پرهیز کول یو سعی او محنت کول خواری کول محنت کول دویم چې دی وایاک نستعین تواضع عاجزی کول دانه چې خپل محنت تکبر وکي چاره زه ذهین ما او زه محنت کوم اولی بنه مولا کیږم نه عاجزی وکا خاکساری وکا وایل الارض کیف سطحت زمکا څنګه عاجزه ده
मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। दा आजिजी ओली सिफत थे। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह। द्रेम इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पलार बनीर दे इज्तिनाब बहु की दो गुनाहों पलार बाने बनीर दे दो गुनाहों इज्तिनाब जरूरी दे। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिक्र करी दी। ला युकीमु अम्र अल्लाह इल्ला रजुलुन ला युज़ारिउ वला युसानिउ वला यत्तबिउ फिल मतामिअ वला युकीमु अम्र अल्लाह इल्ला रजुलुन ला यक्ज़िमु फिल हक़्क़ि ला यंतक़िसु ग़िरबुहु वला यक्ज़िमु फिल हक़्क़ि हिस्बुहु। इंज़ सिफात द रिजालुल्लाह जिक्र करी दी। छे रिजालुल्लाह भी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द दीन वाले भी आगला पिंज़ सिफतुना पकार दी। यो ला युज़ारिउ देवा मुशाबिहत द गैर सरा न कई, द काफिरान सरा मुशाबिहत न कई। देम वला युसानिउ ज़ाहिरी बनावट बन गई, वला युसानिउ ज़ाहिरी बनावट न बन गई। कल जे कमदनो दखले तरस बदल करे हो, कल जामो तरस बदल करे हो, ज़ाहिर बनावटू न बन गई। वला यत्तबिउ फिल मतामिअ देव मखलूक न था मन गई। वला यत्तबिउ फिल मतामिअ सलोरम ला यंतक़िसु ग़िरबुहु तदबो कब कमी गिना इलम में मजबूती और पिंजम वला यक्ज़िमु फिल हक़्क़ि हिस्बुहु दलबाज बनवी द हक मुबारा के बा तासुब दलबाजी न गई। ला यक्ज़िमु फिल हक़्क़ि हिस्बुहु दा पिंज़ सिफतुना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिक्र करी दी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलबाए किराम तो फरमाइली दी कूनू यनाबी अलैलम मसाबी हल हुदा अहलास अलबुयूत सुरुज अल्लाइल जुदद अलकुलूब खिलकान अस्सियाब तुरफूना फी आल समाई व तुखफौना अला आल अर्द। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलबाए किराम तो खिताब करे वी कूनू यनाबी अलैलम वे द इलम चीनी शई द इलम चीनी शई मसाबी हल हुदा द हिदायत दीवी शई अहलास अलबुयूत द कोर टाटू न शई मतलब फजूल मगर गई बार बाजारों की चाकारोला फजूल कर दे दल मका बस पलो कमरों की पलो मदरसों की नहीं। अहलास अलबुयूत सूरज अल्लाइल दशपी रणागानिशी दशपी ताजुद की और रणागानिशी सूरज अल्लाइल जुदद अलकुलूब जुड़ना डेर खाना गई सफाई की जुदद अलकुलूब खिलकान अस्सियाब जुड़ना ताज़ा गई नवी की खिलकान अस्सियाब जामीर जड़ी हुई खैर दे जामीर जड़ी हुई तौरफूना फी आल समा आसमान वाला था सुपीजनी जब आसमान के पेजंदल से अल तो मारिफत पुरवी तो फौन अला तो फौन अला ज़मा के वाला हमने पेजनी फजमा का कीमतों निशान नहीं
او په اسمان کې شهرت ډیر وي حالتم شهرت ډیر وي دا طالب العلم او صاحب دا پکار دي دا طالب العلم احترام هغه دا دی یو چې دا طالب العلم تربیت ته وکړي شي صحیح کته ولا ډوډۍ چې فکر کوي او تربیت نه کوي نو دا به تباہی وي صحیح تربیت روحانی تربیت د صحیح طریقې سره د وکړي شي صرف د خپل شهرت او د نوم ناموس ذریعہ دیونه ګرځول شي چې دا د خپل شهرت د نوم ناموس ذریعہ کړی شي نه بلکې دا ځان د پاره صدقه جاریه کړی شي دویم احترام ادا دی چاغه ته فائدہ ورساو نبی علیہ السلام فرمایل ان رجالا یاتونکم من آل الارض من اقطار الارض فاستوصونی بهم خیرا د زمکه د طرفونو نه خلق راضی علم لا او فاستوصونی بهم خیرا د تاسو د دې مبارک د خیر وصیت کوم چې تاسو دې ته فائدہ ورسوي خیر وته ورسوي ابو درداء رضی الله تعالی عنہ چې په طالب راغی هغه به فرمایل چې زما یار ما تر تبارک د خیر وصیت کړی عبد الله ابن مسعود چې په طالب راغی مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د نبی علیہ السلام وصیت په خیر علی قران کریم ذکر کړی دی سورۃ الانعام آیت نمبر 55 کې انعام آیت نمبر 55 اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمه چې طالب راغی او ته وایا سلام علیکم بخیر علی بخیر راغلی ستړي ماشو ستړي مشو ته وایا خوش آمدید ته وایا جی آیا نو ته وایا سلام علیکم بخیر راغلی بخیر راغلی تسلی ولا ورکا فكتب ربكم على نفسه الرحمه دانه چې طالب راغی ستندې زه درسونه بل لاغی ځل ډوډۍ نه مو بل لاغی دا به دې اوس کوم ځای ځایو دله به بستر کوم ځای ورکو نا سلام علیکم زړه ته فراخه کا الله را اوسره الله په شکار په شستا په کې کار دی او تسلی ولا ورکا فكتب ربكم على نفسه الرحمه الله په ځان مهرباني وکړي الله بدل علم درکې كتب ربكم على نفسه الرحمه که طالب ستړي ویلا چې ما خپل وخت ضایع کړی تسلی ولا ورکا وای د سحر رک چې ما خام کور دراشي د ترک موایا انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعد واصلح فانه غفور رحيم طالب سره احسان وکا خېګړه سره وکا څنګه ما او درداو ما ابو بکر د نبی علیہ السلام وی لعلک اغضبتهم ولئن اغضبتهم فقط اغضبت الله تا به طالبان خپکړي او کله خپکړي نو الله دې خپکړي دې الله دې خپکړي دې طالب خپکاوه ما دا عوام ته وی چې طالب مخه پکوا خو طالب لوم پکار دي چې د طالب خیال وساتي دا نه چې پیزار دې پټ کینو وې دړداو هغه خدای په خو ولا دانه راو کیږي چې صابون ولا پټ کینو خدای په کو نه دانه راو کیږي چې زما صابونی پټ کړی زما صابونی ولې پټ کړی او چې بیا د موبایل پټ کی واغه خیره کی چې سوای نو ولې دړداول کوي ته قران لراغله کې دړدول لراغله قران لراغله کې دړدول لراغله د قران طالب دی بیا خاص کر د مدرسې طلباء کرام چې دي زموږ په درس کې ځنې علماء کرام دي
نو طلباء له خو پکار دي چې دا علماء کرامو ډیر زیات خیال وساتي. دویم به سپینګری حضرات دي، نو طلباء کرامو له پکار دي چې د سپینګرو حضرات ډیر خیال وساتي. دریم به کې زمونږ عوام ورونه دي، د سکول کالج ملګری استادان راغلي دي، دا ټول د طالبانو میلمانه دي. په دې مدرسه باندې د طالب داوی د طالب په داوی ودا زمون کور دی، مولا وته مل مرازي، امی وته مل مرازي. نو د طالبانو مدرسه خپل کور دی، نو په کار دا ده چې د دې ټولو خیال وساتي او احترام یې وکړي. دا موږ امیانو ته یوازې وایو چې دا طالبانو خیال ساتي، د طالبانو خیال ساتي. خپل موږ له طالب خیال ساتل پکار دي چې کوم عوام ورونه راغلي دي او طالبان دي کنه دلته کال سکول کالج ورونه راغلي دي، حاضر د قرآن طالبان دي کنه، دا غي احترام ضروری دي. او بیا د سپینګیرو حق ډیر دی، د علماء حق ډیر دی. په پکار دا چې پار څه کې دا غي احترام وساتل شي، پس ځای کې هم دا غي احترام وساتل شي. دا او داس په ځای کې تکلیفي ته پوه شو چې دا سپینګیره د عالم دی، ځان نه مخ کې کا، د ډوډۍ په ځای کې د ځان نه مخ کې کا، احترام ولو کا، الله بس احترام. ته دا الله د دین د وجه احترام کوي، نور خو څه رښتا نشته کنه. دا الله رب العزت د دین د وجه احترام کوي، الله بس احترام کوي، الله وتعالى عزت درکې. تاسو ویلي دي چې من خدمه خدمه، چا چې خدمت وکړي داغه سکی خدمت کی، دا خدمت کی. او ادب او احترام چې کومنه د طالبون په کار دی. نو دا متعلم سالورم نمبر رکن دی مرکز العلم. دا مرکز د علم باره کې قرآن کریم فرمایلی دی فی بیوت اذن الله ان ترفع، فی بیوت اذن الله ان ترفع. دا الله د نور ځایونه چې دي دا غي باره کې الله حکم کړی دی چې د دې عزت وکړي شي. ان ترفع د دې تعظیم وکړي شي، احترام دې وکړي شي. د علم د ځای احترام وکړه، د مدرسې احترام وکړه. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا شاعر الله دی، د دې نسبت د بیت الله سره دی. د دین ځایونه چې دي مراکز د علم، قرآن وایي ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها. دا الله د دین ځایونو کې دا الله نوم باندې په جمعات کې د قرآن درس باندې او جمعات روانه ما یو روانول ظاهری دي، لکه ابراهه چې به روانو، فرعون چې مدرسې روانولې، د بنی اسرائیلو د دین ځایونه روانول، موسی علیہ السلام جوړول او هغه روانول. دا یو ظاهری روانول دي، د دنیوي مفاداتو لپاره دینی مراکز خرابول. وسعى في خرابها من بدوت شد آدم کے حیزم شکن، یہ نو گفتمے کی دیوارے مسجد بکن. یو زوی پلار توی ورش خشاک راوڑا ناغا لرن دی جماعت بارگو تا او د جماعت بینچ تاون خطو دیوال روان کو او کورتے خشاک راوڑو. پلار ورطوی من بدوت شد آدم کے حیزم شکن، ما خطالا ترخص درکړه چې ورشه خشاک راوړه. ای نو گفتمه کی دیواره مسجد بکن، ما خو تا ته دا نو ویلي چې د جمعات چې کمدنو دیوال روان کړه. نو تار دنیاوی مفاداتو لپاره جمعات روان کو، د دنیاوی مفاداتو لپاره او د خپل ځان د حفاظت لپاره جمعاتونه روان.
جماعتون مروانه د جماعتونو احترام وکا د مراکز د علم احترام وکا دویم روانول دی چې دا غزاین د الله د دین خدمت ونشي او پاره کې دنیادار تیار شي دنیادار پکې تیار شي علم والا الله والا پکې تیار نشي دا غینه چې ګمندنو نوکران د دنیا تیار شي چې دنیا نوکرای په بیا ګرځي او د دنیا پارټي باز پکې پیدا شي چا بیا کله چې ګمندنو وټونو کې منډي وای کله یو څه کې کله بل څه دا الله والا پیدا کړ الله والا چې د طالب فکر خراب نکړي مدرسه د الله د دین ځای دی نو دین د الله دیندار اوسي مدرسه په دې خراب شي چاغي کې د کمندنو ذهنیت د دنیا جوړ شي دا د مدرسې شاړول جمعات کې بدعات شروع شي مدرسه کې رسومات شروع شي علم رسم شي دا مدرسه شاړه ده اگر غټ آبادی ده اگر کدرې زره کناله ده او اگر که کمندنو پاغي کې ډیر سدي او چې داغې نه دیندار نه پیدا کیږي دنیادار نه پیدا کیږي دا مدرسه شاړه شو وصافي خرابها د مرکز د علم خیال وساته دا شاعر الله دی ان ترفع ان تعظم او دویم ان تبنا خوچت جوړ کو کلی جوړ کا ويذكر فيه اسمه الله خدمت پکې وکړه ويذكر فيه اسمه دا الله دی کتاب خدمت پکې وکړه جمعات کې چې قران مجید نوی شاړه دی مدرسې نه چې د قران فارغ عالم نه ملاويږي مدرسه شاړه مدرسه مشاړه لوی مدارسي قران کریم درس پکې نه قران کریم درس پکې نه دا مدرسه شاړه ولدي وصافي خرابها يسبح له فيها بالغدو والآصال مسئلہ توحید با اہم عنوانی یصبح له فيها بالغدو والآصال الله والا خلق دی بگی یعنی په مدرسه کې چې د مدرسې کار کیږي آغا یو باندې کې تزکیه نفس ويزکیهم مدرسه کې تزکیه نفس کا چال طالب فارغيږي چې داغه چې ګمندنو روحانيت برابر وي دا د مدرسې کارونه دي د مدرسې کارونه او به جنا غنا يعلمهم الكتاب والحکمت يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمه ويزكيهم دا د مدرسې کارونه دي رب اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل چې دا کارونه کوم ځای کېږي نو هغه مدرسه ده مدرسه د دیوالونو نوم خو نه دی مدرسه د کمرو نوم خو نه دی مدرسه د لنګر نوم خو نه دی مدرسه د دې کارونو نوم دی يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحکمه ويزكيهم خور کې کینا غار کې کینا او کنوار نه تکلیف نو تاسو په ځان وچو باران نو پلاستیک په ځان وچو مدا مدرسه سره آبادی نوم کو نه اصل سیدا دی دا کارونه چې د مدرسې نه ووتل مدرسه نه ده د مدرسې احترام د مدرسې خیال وساته دا شاعر الله دې د عزت وکړه بی عزتی او ناقدری مکا پینزم رکن کتابو دا علم دا تعلم پینزم رکن کتاب دا کتاب احترامو کا عام کتابونه دا علم چی دی کافیانی چی دی داغی احترامو کا آلہ دا علم چی منگویلی و آلہ دا علم کتاب دے ریل دے دارنګ قلم دے کاغذ دے دې ټول احترام وکړه طالب اکثر چې چټي شي پاتو تني چې کتابونه شو
او اکثر کاغذونه ځای په ځای پاتې کی ټول کال په ځان کړهولې او بیا ته پته ونه لګي چې زما غلي کل څه شو نو بیا څوک راغون کی بیا به ځلوبای خرڅي هغه ته څه پته چې دې کیسري به ځلوبای خرڅي څوک به پکوړې بیا خرڅي دا د کاغذ احترام خو د خدای باندې عالمان وې د سپین کاغذ احترام وکړي خو لا بری دا د سپین کاغذ احترام او حافظ ابن عبد البر ذکر کړی دی وای ورزمت کاغذ فی بیتی احب الی من عدل الدقیق وی چې زما په کور کې ما سره کاپیانې او کتابونه پراته وي دا ما ته د وړو نه بهتر دي چې د وړو بوجای مونږ کار پراته نه د وړو د بوجو راته دا بهتر دي خواږه دي کتاب سره محبت وکړه وخیر جلیس فی الزمان جوالو اوس خو کتابونه ټول بس کیږي موبایل کې اوس خو د موبایل فضایل وای فضایل الموبایل کله چې رسو دا کتاب راوځي راوته اعلانینو خدای دې خیر کوي موبایل کې مسائل خو راوته دي او موبایل کې فضایل رضایل هم راوته دي موبایل کې رضایل دا هم راوته دي لکه دا فضایل جو مستقل لکه دې تاسو لیکي الله دې زموږ له تور کی هر ضرورت يتقدر بقدر الضرورت منګه دنه دومره مبالغه په یو شي کې وکړه کنه چې ډیر زیات باسه ناشته موبایل لا غستره دا مصیبت جوړ کړی فزول وخت ځای کې دې وخت ځای کې ځان ساتل دوکان کتاب زبردست شی کتاب احترام وکړه مولا قاری ذکر کړی دی طالبان میولیدل رأیت کثیرا من طلبه العلم ډیر طالبان میولیدل چې ان عال فی ایمانهم وكتب فی شمائلهم فإما لجهلهم وإما لتغافلهم وی خلاص کې پیزار نیول او خلاص کې او ګس لاس کې کوم نه سنی ولو کتاب نیولو وی یې فکر نه کنه دی فکر نه کنه یا نه پوي دی یا فکر راز دغه نه کې لګ کندل لګي طالبان خلک کنه کندل دمکو ولکو ته وایا تو دا څه بیا بیا دې تربیت خشه دي زمونږه چې اوس مونږه ناسیو مون قران ته ناسیو زمون اعلی علم مصحف دی قران کریم د قران کریم د نورو کتابونو نه آداب خصوصي د نورو کتابونو نه قران کریم په فرق دی دا آداب چې دي دا د نورو نه په فرق دی د نورو نه بسدي په فرق باندې یو دا دی چې جالو علی کرسیین اوچت ځای کېده جالو علی کرسیین اوچت ځای باندې کېده دا نه چې لمنو غواړي کتاب قران مجید مزمکه کېږي او یا بالغ راواله خو یا الله د سپوږ ډکو د خیرو ډک تک تور ښا د مودو سالم کال ښا بالغ راواله او ته په قران مجید کې د بوتل غریب شرمېږي نه او یا چې ګمنو په شیطان پرتوک باندې کېږي کارانو دا کار مکوا قران مجید په خولي ځای باندې چت او چاته کېدا استاشر ابراهیم الله تعالی او فرمایل چې سړی کینی دا زنګنان چې کم ځای پراتی دي وی د زنګنانو نه د قران مجید اوچت لکه سړی هر یو سړی خپل توله لګا ځنه سړی غټي دغه زنګنان له ګوچتي ځنه نری نروچ کی دغه زنګنان لکته وی چې د خپل زنګنانو نه د قران مجید سوي د خپل زنګنانو او غیب فرمایل د معراج د منبر هغه پورنکای چې پاغي باندې خطیب سیب خپیل دي پاغي باندې قران کې خودل مکروه دي پورنشي منبر دا چې کوم باندې خپیل دي کنه کینی او دريږي په دک کې باندې قران مجید کې خودل مکروه دي دې باندې مګدا قران مجید اوچت کېده دویم لا مسحو بالطهاره قران مجید تاودس وکا مسحو بالطهاره قران مجید تاودس وکا لا يمسحو الا المطهرون قران مجید به اودا سمر الله درې مذهب ادارې چې قران مجید دومره نری نری ملي کا چې وایي لګان شي
دا قرطبي دا ادب ذکر کړی دی دومره نری نری هغه چې کمدنو ملیکا چې بیا چې کمدنو دا هغې ویل ګران شي ویل چې کمدنو ګران شي ویل ګران شي د قرآن کریم نور آداب یو ادب داري د درس او د تدریس د قرآن کریم نه د فائدې غستلو آداب کې یو الاستماع والانصات قرآن مجید غوږ کې خودل سورۃ اعراف 203 کې وایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ استماع و انصات سورۃ قاف کی ہوئی ان فی ذلک لذکرى ودرشم نمبر آیات ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید استماع انصات پیریان واورید قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن واورید توجه سره واورید فلما حضروه قالوا انصتوا فلما حضروه قالوا انصتوا قران کریم دا مکمل توجه کول دا د زړه ته یو خبره وردن کیږي دا غي درې لارې دي یو سترګې دي یو غوږونه دي یو خوله ده چې په خوله سړی سوی دا زړه کې کینی چې په غوږونو یې اوري نو زړه کې کینی چې په سترګو باندې ویني نو زړه کې کینی دا څلور واړه راړي قرآن ته متوجه کړه په سترګو باندې شاپور شیخ صاحب رحمه الله فرمایل وې دا طالب العلم قبله چې دا هغه یا استاد دی او یا کتاب دی بل شي ته بده نه ګوري زمون کنا صافای کې کلاس شو ټول هغه متوجي ټول مکمل که څوک چې درادن نشو ټول هغه ته متوجي بیا کتاب پاتې د طالب قبله یا استاد دی یا چې کومو کتاب باندې ته وګوري نو سترګې صحیح ځای ده غوږ متوجه کا اورېدلو ته په غوږ بل سماوه جب بنده کا نور خبرې به مکاوه ځکه چې نور خبرې کای هغه باغی زړه ته باغزي قرآن مجید خلان نه ول بنده بیا چې تکرار شروع کی نو خپل په خلوای نه په ویلو بځی کړه اورېدو په ټیم کې اورا نو شیخ سعدی ویلی دی چشم باندو لب باندو گوشبان تان یا بی سر اخبار من بخان سترگی باندی کا بل صدا مغورا وگونا باند کا بل سماورا جواب باندا کا بل سموایا تا نیا بی سر اخبار من بخان کتا تا دا قرآن حقیقت ملاو نشو زمالا بدی مختو کا مخاندرا من متوجه کی گو نو مصیبت دی او کله کله بس سے مشهور کو مړه دا ګران دي دا ګران دي کافی نه ګران نه څه ګران دي قرآن یې آسان ته ګران دي توجه نه کوم اصل کې چې توجه کړه ګران څه نشته قرآن مجید کې څه ګران دي او متوجه کېدل ضروری دي دا خبره یو ادب داو الاستماع والانصات بل ادب هغه چې کومدنو التدبر قرآن مجید کی سوچ کول تدبر کول لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب سورۃ الصاد یو کم دیرشم کی ہوئی لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب حافظ ابن قیم ذکر کړی دی بمفتاح حیات القلوب تدبر القرآن والتزرع بالاسحار وترك الذنوب
مفتاح حیات القلوب تدبر القرآن والتضرع بالاسحار وترك الذنوب. د زړه چاوي د ژوند چې زړه ژوند لیکيږي داغي کنجي درې خبرې دي. سمو درې خبرې دي. یو تدبر القرآن، بل التضرع بالاسحار، او دریم ترک الذنوب. ترک الذنوب زړه چې ژوند لیکيږي نو په دې درې سيزونو ژوند لیکيږي. یو قرآن کې تدبر کول، دویم پښمنی کې الله ته جړا کول، او دریم ګناهونه پرې خوندل. ګناهونه پرې خوندل. د قران کریم تدبر څه ته وایي؟ د قران کریم تدبر هغه دې ته وایي چې سړی قران کریم کې سوچ وکړي چې زمانه څه غواړي د سنه مې منع کوي، او کایات د رحمت د الله نه رحمت غواړي، کایات د عذابي ځان چې کمندونو دا پناه غواړي د عذاب، پناه غواړي د عذاب. نو تدبر د قران اهمو، تدبر د قران اهمو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. د چا چې دا ولنو رستنو د علم اراده وي فلیصور القرآن، د قرآن واړی راوړی ګوډ دی بګیو کې ګوډ تصویر ګوډ ته وي. فلیصور القرآن سا سره دی تسیر الارض، قرآن دی واړی راوړی واړی راوړی. نو قران کریم کی تدبر دا د قران کریم بلدا چې سړی به سوچو کی فکر وکيو کی. دارنګ بل ادب د قران کریم، بل ادب د قران کریم اغا الاجتناب عن موانع فهم القرآن. الاجتناب عن موانع فهم القرآن، کم سيزونه چې د قرآن په فهم کې رکاوټ دي داغه نزان بچ کول، داغه نزان بچ کول. یو داغه نه هغه محبت د دنیا دی، محبت د دنیا دی. هم خدا خواهی و هم دنیا ایدون، هم خدا خواهی و هم دنیا ایدون، این خیال استو محال استو جنون. چې څوک چې کم دنو زړه کې قران کریم د دنیا محبتي هغه زړه دا قران نه راځي. دویم رکاوټ تکبر دی. ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. زه د خپل آیاتونو نه هغه سوکړو ما چې هغه ځان اوچت ګڼي. تکبر یو دی د حق د قبلولو نه، دویم تکبر دی په پیغمبر او په حق پر ځان اوچتول، په حق پر باندې ځان اوچتول. دریم داغه د تابعدارۍ نه ځان اوچت حسابول، یا د هر سزا مستحق ګڼل. چې چا کې تکبوري هغه ته قران نه ملاوي، قران نه ملاوي. دریم المجادله، چې قران مجید آیاتونو سره جنگ کوي، هغه ته مقابله کې نور سيزونه را مخې ته کوي، مقابله کې نور سيزونه را مخې ته کوي. نو دې هغه نشي موندلې. قران کریم لا مقابل کې نور سره مخې ته کوي، مجادله کوي، دې د قران فهم نشي حاصلوله. ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی الم تر ان الذين يجادلون في آیات الله ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی. چې څوک مجادله کوي هغه چې کمندنو
قرآن نه فائدہ نشي اغستله مجادلین. بل رکاوٹ آغا انکار عن الاخرت تی چې څوک د آخرت نه انکار کوي نو د قرآن نه فائدہ نشي اغستله. فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. چې ته د قرآن درس کوي او چا په آخرت یقین نوي دا هغه د قرآن ترمنځ دیوال دی ستا ترمنځ نشي حاصلول. حجابا مستورا ده هغه مخې ته دیوال دی. بل رکاوٹ المعاصی گناہونا قرآن کریم ډیر پاک دی او د پاک الله تجلی ده دا الله رب العزت تجلی ده. دا الله تجلی ده نو دیله چې کمدنو گناہونو نزان پاکول پکار دي. بادشاہ چې راضی بادشاہ سړی لارې سکی صفا کی او خیستای کی. قرآن بادشاہ دی دې چې زړه ته بوزي لار صفا کا خلنو گناہونو نوم صفا کا او د غلو نوم صفا کا د چرګانو غل ناسوار دي هغه نوم صفا کا. دانه چې بیا جمعات کې د صف دلان نږدې بوتله بیا اول خوا چوامه بیا خامخا لکه نه یخېږي نو بیا طریقه دا ده چې ځان سره کاغذ کېده نو خپل جیب دی ډیران کنو هغې کېږده. جمعات خو څه ډیران نه دی د جمعات کې اچا بیا هغه صف دلان دی چې کوم دنو کېږي. دا څه ویسا شیخ صاحب الله وبخي هغه یې فرمایلی بې غیرته نشه ده وی دا ډېره بې غیرته نشه ده ډېر سپېره ده وایي ما 18 کاله ناسوار کړي دي او پرېښودلې مې په یو غیرت کې معمولي وی زه خپله کېناستم ښځه مازی داسې سټیج د لاندې او ښځه مازی مې ټونډی راواغسته وامې چوله ډډه مې ولګوله چې څنګه مې ډډه ولګوله وی سټیج سیکرټري وي چې غلام حبیب دې پرې راځي. اوس ما دلته دې ځای کې پینډی شیخ صاحب ناست دی اوس زه خدای څه چلو کوم دلته په خوله کې ناسوار پاتې یو ښایسته رومیالو را سره بیا هغه مې راواغسته زه په مخ مې واچو هغې کې مې بند کړه جیب کې مې واچو په دکه ټیم مې زړه کې عهد وکړو چې دا د غلام حبیب اخري چونډی یم وی د اک نه پس ما ناسوار نه دي کړي. یو پیری الصوفي و که نه وی مراقبه کې مې سوچ کو چې د ناسوارو مثال د مسلمان په خوله کې رسه دی. وی بیا مې سوچ وکړو سوچ کې مې دا رالل چې د مسلمان مثال د جمعات دی نو د جمعات کې د ډیران څه حکم دی نو د مسلمان په خوله کې د نسوارو دقه حکم دی. بیا مې ورپسې لږ نور سوچ وکړو چې په جمعات کې د محراب او د منبر څه حکم دی نو په مسلمانانو کې د مولا دغه حیثیت دی. په مسلمانانو کې مولا نو د ډیران حیثیت په منبر او په محراب کې څه دی د دقه چې ګذنو د مولا په خوله کې دی هیڅ شیم نه ده سنا شام نه ده هسې غول دي کانا خو ځان له کار کتلی دی هسې موږ له هم څلور 15 منټه واغېستل. زموږ یو بنیری ملګری و شیخ صاحب پیره و د ناسوارو شروع شو خو سم شروع شو نو وی ویل هغه چې کمدنو وایي چې راپاسېد که نه چې راووت هلکه خو د دې په ځای به د خدای صفت کړی و د ناسوارو ستا نه څه غوښتل چې غوبل یې جوړ کړی لګیا وي دې په ځای باندې چې د خدای پاک صفت کړو شرک رد باندې کړو ثواب باندې شوی په ناسوارو کې تا ته څه ملو. بهرحال خلاکا حدیث ته طیبوا افواهکم فانها طرق القرآن طیبوا افواهکم فانها طرق القرآن خپل خلی پاکي کوي دا د قرآن لارې دي دا د قرآن کریم لارې دي. نو مسواک استعمالول خله صفا کول
کم از کم د تلاوت او د درس په ټیم کې ناسوار نه کې خودل نو دا صفائی چې ګمدنو ظاهریم دا دویم د ګنا نه خپل پاکه کا دروغ په موایا غیبت په مکوا چغلی په مکوا قران په وای دا خدای له کتا د بادشاہ په لار کې ډیرانو غلغو د بادشاہ په لار کې رزقي واچول دا کار مکوا زړه پاک کا زړه صفا کا شکاوت وکین سوا حفظی اوصانی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من إله ونور الله لا يطاع لعاصي شکاوت الى وکین سوا حفظی اوصانی الى ترک المعاصی وکیت می وایل استاد تا چیرې حافظه می خراب ده پیغه راتوی چې ګناونه پریدا فإن العلم نور من إله علم رڼا ده ونور الله لا يطاع لعاصي او دا الله رڼا ګناګار ته نه ملاويږي نو مهنت پکار دی چې سړی ګناونه ونه کی او سحر او ماقام درې ځله توبه وباسي نبی علیہ السلام به سحر درې ځله استغفار وی او ماسوتن چې بوده کېدنو به درې ځله استغفار وی نو سړی توبه وباسي چې الله ما معاف کړه ګمان سو ګناونه شي اسنه سحر درس تکې نما 2 رکعات او توبه وباسا اسنه چې زما د ګناه د وجه د درس د علم نه محروم نه شم ما خام توبه وباسا 2 رکعات الله ما ګناونه کړی ما معاف کا اسنه چې د خپل ګناهونو د وجه د قران د علم نه محروم شم قران د علم نه محروم شم په دې به موږ د ګناهونو نه زړوم تور شي د ګناهونو چې ګمندنو هغه پرې خودل ګناهونو پرې خودل ابو عبد الله القرشی رحمه الله تعالی فرمای لا طهورت القلوب لم تشبع من تلاوت القرآن لا طهورت القلوب کدا زړونه پاک وي لم تشبع من تلاوت القرآن داوود قرآن د تلاوت نه ماړی شي وینوي دا قرآن دومره صفا دی دومره پاک دی خو مونږ کې چللې مثلا مونږ کې دا ډیر زیات صفا دی او ډیر رڼا دی زموږ جوړونو کې تیار ده نو ګناہوں توبه استل بکار دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دی لو طهرت قلوبنا لما شبعت السنتنا من تلاوت القرآن لو طهرت قلوبنا لما شبعت السنتنا من تلاوت القرآن کزړونه زمنګ پاک وي زمنګ جوی به د قران نه مړی شوی نه وي زمنګ جوی به د قران نه نه مړی شوی نو ګناهونه پرې خودل هغه چې ګمندنو ضروری دي چې باندې چې ګمندنو ګناهونه پرېږدي هغه بل یو شی د موانعو کې کثرت د تعلقاتو موانعو کې یو دی کثرت د تعلقاتو تعلقات کمول دا طالب دومره ملګری دومره یارانی چوتوای ملګری دې نشته وی کم یو د کمی کوسی وی کونډه د چاوي چې یار دې مړ شوی د کمی کوسی انو ددو دومره یارانی دومره تعلقاتی دا موزره د ډیره دا خبره یو کثرت د تعلقات دی بل انحماق ته په تعلق کې دا دواړه ډیر موزر دي د قلب لپاره چې د چا تعلقات ډیری داغه فکرونه ډیری د چا چې فکرونه ډیری سوچونه داغه ذهن خرابي ذهن سمای فکرونه کم کا چې فکرونه زیات شي ذهن خراب شي چې فکرونه یوي بس ذهن سمي نو تعلقات او کثرت دا موزر دی دویم کم دی یو دو ملګرو سره د تعلق دی و انتهایی جوور دی دا نقصان دی انحماق په تعلق کې چې کلاغنی تعالی چا خو نظر کوي جائز تعلق ته ملګری دی سنا جائز نه ناجائز خو حرام دی خو جائز تعلق کې دومره جوړتیا کول چې تا هغه نی تعالی خوب نظر دی چې هغه نی تعالی سبق ون نظر کوي
هغه ني تعالی ډوډۍ خوان نه درکې هغه ني ته مونږ کې هغه بس سوچونه کوي دا تباہی ده دا انحماق ته په تعلقاتو کې تعلقات کمول او تعلقات سرسری کول سرسری مطلب دا نه چې منافقت وکړه مطلب دا چې تر کومه حد پورې د ملګرتیا حقوق تی هغه ادا کړه د ملګرتیا دا مسله ده چې د دین فائدہ چاله ورکا او د دین فائدہ د چانه سکا واه داغه خدمت وکا هغه د ستا خدمت وکي خدا چې کله ترازه او کله بزدر زماینا او مینه بدلو راتلو زیاتیږي او من جا شدم تو تن شدی من جا شدم تا نه گوید بعد دی من دیگرم تو دیگره دا فضل کار دی مولانا زکریا رحم الله تعالی فرمایي چې زما پلار زما تربیت کړل دی نو زه یو طالب سره دوه ټیمه مونږ ته نه پرې خودلې و یو پیرا بغیر د اراده نه یو طالب سره ماسپخینو مدریدم او بیا سره مازیګرو مدریدم غیر ارادي ویراله आवाज راکو چې دا د پلارو چې مو سره ماسپخینو لاړو مو سره مازیګرو لاړو دا نه چې دا بدګماني ده خدا رضا تربیاتو چا سينه چې د پورې زړه شي اون خلی تعلق راشي بیا چې ګندنو کتاب وخت هغه ګوري مطالعه وخت هغه ګوري دا غینه چې ګندنو تباہی راشي بیا عبادتونو نه خوان ووزي او مطالعه نه خوان ووزي امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نه چاته پوسو کو وی دی علم تا دې مرتبه سره بسره رسیدلې هغه ته بحسب العلائق دی امام ابن جوزی رحمه الله کتاب دی الفقيه والمتفقه دی کتاب نوم دی الفقيه والمتفقه پاغي کې علم د طلب د بار ډیر آداب ذکر کړی دي یو ادب په کې دا ذکر کړی دی چې هغه چې ګمدنو حسب العلائق تعلقات کمول چې ګمدنو کمول چې دا ختم شي یا ابراهیم ابن ادم رحم الله فرمای لا تؤثروا على حذف العلائق شيئا فتعلقات ختمول باندې بل شي له ترجیح ورکو چې سوره کمول شي دومره کم کا ظاهری ادب چره هغه دا دی یو چې وصله ځان سره یو ځای کا الدعا محنت وکا او دعا وسره وکا نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي الله قرآن زما د زړه پر لیکا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي دارنګ نبی علیہ السلام تعالی وی قر ربي زدني علما دوا کی چې ربي زدني علما الله زما علم سیوا کی نو قران کریم زموږ ضرورت ته د ټولو هغه لپاره ظاهري وسله الله نه دعا کول پکار دي چې الله ماته د قران صحیح علم نصیب کا فرض مصپسه ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې وزله په توجه سره ربي زدني علما وای وی ربي دې کسر لم لک زور ورکوي او دې زدني دې یا لم لک زور ورکوي او دې علمن دې تنوین ته ګوري چې مال نه غواړم دولت نه غواړم بل څه نه غواړم علم غواړم ربي زدني علما ظاهري وسله چې ګمندنو هغه دعا ده دا ځان سره ملګری کول پکار دي نور آداب وخت هغه چې ګمندنو راځي درس کې راځي کتابونو کې راځي الله دې موږ له صحیح ویلو او د زده کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله هلکه زمونږ یو مشهور ملګری ټول ملګری اکثر پیژني بلال شیر ډیر بیمار دی نن اپریشن